الله علیہ وسلم په مسجد نبوي کې ناسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل صحابه کرام دې ټول ناسو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ګورئ د دې دروازې نه به یو جنتی را ننوځي. ګورئ وته صحابه کرام ناسو چې دا څوک به خوش قسمت خوش نصیبه انساني. یو صحابي را نوتو د ګیرې نه وبس سسیدې پلاس کی پیزار نیولی و پیزار کې خودل راغه په مسجد نبوي کې کېناستو. بل ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ګوره د دې دروازې نه به یو جنتی را ننوځي. بیا صحابه کرام په انتظار وو چې دا خوش نصیبه به څوک وي. هغه پرونی صحابي بیا را ننوتو د ګیرې نه وبس سسیدې پلاس کی پیزار او راغه په مسجد نبوي کې کېناستو. په درېمه پیره بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې د دې دروازې نه به یو جنتی را ننوځي. صحابه کرام بیا په انتظار کې وو. هغه صحابي په درېمه ورځ را ننوتو په هغه کیفیت د ګیرې نه وبس سسیدې پلاس کی پیزار کېښودل او په مسجد نبوي کې کېناستو. په صحابه کرامو کې یو صحابي وو عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنه. دا په عبادت سره ډېر زیات مشهور ډېر لوی عبادت گزار صحابي وو. دی حیران شو چېرې عبادت خو الله معلوم توفیق راکړي. د ده کم داسې عمل دی چې هغه عمل زه وکړم او زه د ده په شان دا مرتبه ما ته میلاو شي. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه طریقه څه وه؟ ټوله شپه به یې تهجد کول. ټوله شپه ټوله ورځ به هغه روژې نیول. په 24 ګنټې کې به یو د قرآن کریم ختم کو. دا دغه یومیه ترتیب و روټین و دغه. او دام یو روایت کې راځي چې کله دغه د واده شپه وه د واده په شپه اکثر د خلکو نه مونځ هم یېري نفلونه او تهجد خلاصه کې. سهار دی والد صاحب تپوس وکړو بچیه شپه دې څنګه تېره کړه؟ حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه عرض وکړو وی بابا الحمدلله ټوله شپه مې په تهجد تېره کړه. پلار یې نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته شکایت وکړو ای د الله رسول د واده شپه هم دې په تهجد تېره. مطلب دا د بیبي څخه حق ورکول پکار دومره کمال درجې والا صحابي و. دې پاسېدو په صحابه کرامو کې فاستبقوا الخیرات د خیر طرف ته سبقت کول دا ډېر زیات و. لاړو په دغه صحابي ورپسې شو. ویره که ستا اجازه دي ستا سره 2-3 شپې وکړم. هغه وی او راځه وکړم. د دې دپاره چې زه د عمل وګورم چې کوم عمل دی چې نبي علیہ الصلوۃ والسلام دته جنتي ووایي. نو یو شپه د ده سره تېر سملاستو د دې چې کم ځای کې د ده کمره وه په هغه کمره کې. نو حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه صادر واغوستو او په دې صادر کې وړوکې غونډه کې سوري وکړو دته یې کتل چېرته یې څه عمل کوي. زه خو د عمل کوم د شپې تهجد کوم خو چې دې څه کوي. نو دغه صحابي راغی او سملاستو او صادر یې واغوستو ملاسو دې اوس ټوله شپه درته ګوري چې کله به راپاسي سهار چې الله اکبر وکړو راپاسېدو اړو تهجد یې ونه کړه. دعا یې ووایي فرض مونځ له لاړو دی حیران شو چې دا څنګه چل دی. تهجد یې ونه کړه نفل یې ونه کړه صحیح عبادت یې د شپې ونه کړو. نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جنتي دی. بیا خیال وکړو کېدای شي یو ورځ د بل ورځ به بیا وګورو. په سبا باندې بیا عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه دغه شان سملاستو صادر یې واغوستو په سوري کې دته ګوري. دا صحابي بیا راغی صادر یې واغوستو دعا یې ووایي او سملاستو د سهار د الله اکبر سره راپاسېدو. بیا دې حیران شو. په درېیمه شپه باندې بیا دغه شان عمل وشو. نو د عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه د ده نه صبر ونه شو. هلته د نبي علیہ الصلوۃ والسلام بیان و وینا وه په هغه کې خو دروغ کېدی نه شو رښتینې خبره وه. دلته د صحابي عمل ته چې ګوري د شپې نه تهجد شته نه نیک عمل شته نه بل څه شته صرف په سنت طریقه باندې سملاستو دعا یې ووایي او سهار مانځه ته راپاسېدو. دته یې ووایي نبي علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمایلی دي اخر ستا عمل څه دی کم یو عمل کې دا وی بس دغه عمل مې دی راته ولیدو. خو چې کله هغه وی نه څه عمل خامخا شته دی نو بیا دا صحابي ورته فرمایي وی نور خو ما د څه عمل یاد نه دی او په دې زړه یې ورته لاس کېښودو وی زما دا زړه چې دی نو په دې زړه کې د هیڅ یو مسلمان دپاره په دې کې حسد کې نه بغض نشته. نه د چا مال ته خفه کېږم چې دا مال ول الله ولې ډېر ورکړی نه د چا په مال باندې مې د چا سره حسد راځي بس زما دا زړه مسلمان ته صفا دی. عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی فرمایي هذا هو همدغه عمل دی. دا کم عمل چې ته وې دغه عمل دی. د دې عمل د وجې نه الله تبارک وتعالی ستا دپاره د جنت فیصله کړي. نه تهجد شته نه روژه شته نه لوی عبادتونه شته. نبي علیہ الصلوۃ والسلام د هغه غټ عبادتونه ذکر نه کړل خو دغه یو عمل ته خیال و چې د ده زړه بل مسلمان ته صفا دی. حسد